شیطان دومره قدر بیداره دی دا په دې بت باندې ننوځي او اواز ورته کوي هم، او د جاهل مخلوق دا خیال چې روح په ننوتلی دی یا الله چې کوم دی هغه یو کیسه برابره کړه. خو لیکن عاقلان مشرکان چې کوم دی هغه هم بیا د دې شي څخه چش کی هغه دا نه وایي، هغه څه فرمایي، هغه دا نه وایي چې دا شیطان دی، هغه څه پر ان تلک الروحانیات الاسنام، هغه وایي په دې بت څه چې اواز رالی دا دی نه دی چې دا شیطان دی، هغه څه فرمایي غیر لکې بیا ورکړه کی د عاقل څه فرمایي وای دا د هغه بزرگ روح چې کوم یا په نه نوتلی دی. جاهل خلق هغه څه فرمایي هغه دا بت خپل وګی دی، او عاقلان مشرکان چې کوم هغه څه فرمایي هغه یا د دې بزرگ روح په نه نوتلی دی. نو اوس ته غس پر کشیر دو وینه امام شاه ولی الله رحم الله تر ګور شته تشریح کړ د په حجت الله البالغه کې هغه فرمایل المشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام. شاه ولی الله رحم الله فرمایي چې ګور مشرکان هم دا عقیده ده چې دا غټ غټ کارونه سي دا ګرد الله کوي، په دې کې هیڅ شک نشته. مشرک هم دا فرمایي چې ګور د اسمان جوړونکي د لمر راخي جوړونکي دا څوک دي؟ دا الله دی. دا غټ غټ امور عظام چې کوم دي ویني دا ګرد الله کوي. ولم يترك لغيره خيرة، او الله د بل چا د پاره په دې کې هیڅ اختیار نه دی پرېږي، بس دا ګرد کارونه څوک کوي؟ دا الله کوي. معنی امور عظام غټ کارونه شاه ولی الله صاحب رحم الله فرمایي چې په دې کې اتفاق دی د مشرکانو د مسلمانانو چې دا څوک کوي؟ دا الله کوي. اوس نو کیسه چیرې خرابه ده. خو لیکن لم يوافقوهم في سائر الامور. شاه ولی الله رحم الله ذکر کوي چې د مشرکانو د مسلمانانو یا د موحدینو د مشرکانو په مابین کې پر دې شي کې اختلاف دی چې دا ټول کارونه مسلمان وای الله کوي او مشرک څه وای نه دا کښنی کارونه کوي. دا ګوره څه فرمایي لم يوافقوهم في سائر الامور ذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم. ګوره دونه صراحتن ذکر کوي چې هغه نیکان بندگان چې د دې مخ تیر سوي دي هغه د الله عبادت کړي عبد الله وتقربوا الیه آلات ځان دې کړیولو نو فاعطاهم الله الالوهیه. دغه بزرګانو د الله ډیر عبادت کړي ډیر دغه کړیولو ویني چې شرط وایي مشقتونه برداشت کړیولو او ډیر ریاضیات کړیولو. اوس کوم دی الله ودی ته د الوهیت جامه ورابسته ده ویني فاعطاهم الله الالوهیه. الله ودی بزرګان ته چې شروع کړی دی الوهیت ور کړی دی نو فاستحق العبادت چې الوهیت یې ورکی انو بیا چې کوم هغه د عبادت لایق کوم دی. نو ځکه من سایر خلق الله مثال سره کوم امام شاه الله صاحب ذکر کوي د مثال دی لکه ګور یو بادشاه دی د دې بادشاه په خادمانو کې یو خادم ډیر خدمت د بادشاه وکي یعنی بیا چې کوم هغه د بادشاه د خادم سره ډیر خوشاله سي بیا راولای د پاره چې کوم هغه یو اعلان وکي یو اعزاز ورکي چې تاسو ما ډیر ښه خدمت کړې دي د پلاني شهر یا د پلاني علاقې تنظیم زده تر کومه اوس چې کوم دي دا سره په د علاقې باندې مقرر سلو نو ویني نو د علاقې چارج د سره سلو اوس بادشاه له دی خبر وروړي بادشاه د خبر اوري ځکه بادشاه زین راضي دي نو ځکه خلک بیا راوړيږي بیا دغه خادم چې دی هغه به راضي کوي چې خادم یې راضي کوي نو بیا به بادشاه راضي وي معنی دا سره. نو د مشرکانو هم دا عقیده ولا چې یو سړی د الله ډیر عبادت یې کړی دي اوس الله زین خوشاله سلو الله د خبر اوري د شفاعت قبلي نو ځکه موږ به اوس د عبادت کوو دای چې کوم هغه به موږ د په لمن کې تیریږو خبره دا کوله ویني دا زنه وایم ته ګوري کما ان ملک الملوک يخدمه عبده ولکه څنګه د بادشاه داغه خدمت کوي یو غلام فيحسن خدمته فيعطيه خلعه الملك ویني نو دای چې کوم هغه ولر سي د بادشاہي یو دغه چې کوم اعزاز ود تور کی او بیا ولر سي د مفوض کی تدبیر بلدین من بلادي د خپل شارو څخه د یو شار اختیار او د تور کی تدبیر ورکی ویني نو فیستحق السمع والطاعه دا سړي چې کوم دی هغه بیا د خبرم اوریدل کیږي او خلق به اطاعت هم کی دا کلی والا د شار والا. نو دی به فرمایل د مشرکانو چې لا تقبل عبادت الله الا مذمومه بعبادتهم دی بدا کدا ولا چې ګوره د الله عبادت یې کړ خن کی الله یې کړ عبادت قبل یمنا نو څه به کی د عبادت به مذمومي بعبادتهم د دې عبادت سره د چا د اولیاء د دې اولیاء عبادت به مش کوو
بیا چې کوم دی هغه به الله به زموږ عبادت قبلوي. نو اوس چې کوم دی ها من عبادتي هؤلاء ليقربونا او ایوه خبر الله دا د مختم تیر سره بل الحق فی غایت التعالی الله پاک چې کوم دی هغه ډیر لوړ ذات دی. فلا يفيد عبادته تقرب منه نو د الله عبادت چې کوم دی هغه فائدہ نه رسی ویني بل لابد من عبادت هؤلاء د دې عبادت په مشکو د دې بزرګانو یا د دې بوتانو ویني د بوت عبادت مال در کم نه کیږي دی به هغه بزرګ فلسفه پکې موجوده ولا ليقربونا الى الله زلفا قالوا هؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم دا کسان چې دي موږ به د عبادت کو دي ته سجدي کو دي ته په نمو باندې نظرونه کو نو دی چې موږ خوشاله کړ دی بیا زموږ څه کی دی زموږ حال ویني او زموږ خبر اوري او بیا کی ویني موږ د دې بندگان یو دي د الله بندگان دي. نو لعبادي ويدبرون امورهم وينصرونهم فنحتوا على اسمائهم حجاره دی بیا راولار سو داو په نمو باندې ډبرې چې کوم دی هغه تراش کړي. هر ډبره د برکت نه ده بلکې خاص هغه ډبره چې د بت د بزرګ په نامه باندې یا په شکل باندې جوړه شوی ده دغه به دې چې کوئی تعظیم وکوي. وجعلوها قبلة عند توجههم دا د شرک هغه فلسفه در ذکر کوي چې مشرکانو د اول عبادت سره کوم جوړ کړي. نو دی راولار سو اول سر کې چې د بوتان تراش کړل د بزرګ په نامه باندې اول سر کې دا ویل چې موږ خدای الله عبادت کوو دی بت ته خالی موږ مخ کو لکه ګور مشرک کعبه ته منځ کو موږ د کعبه عبادت نه کو موږ د چا عبادت کو د الله عبادت کو. قبله خالی زموږ هغه چې د توجه مرکز دی چې مسلمانان ګرد په اتفاق او اتحاد سي یو خاطر د الله عبادت وکړي. نو به اختلاف نه چې مشرق ته مخ ته کړي چا مغرب ته مخ کړي چا شمال ته چا جنوب ته. نو ګوره د اتفاق او اتحاد په اسلام کې ضروري دي. نو ځکه دی چې اول د بوتان جوړ کړل د بزرګانو نو دی خالی په تور د قبله استعمالول. دا څوک فرمایي دا زنه شاوی الله صاحب رحم الله فرمایي اله هؤلاء فخلف من بعدهم خلف دی ورسته بیا ناکاره اولاد را لید دي مشرکانو هغه چې قتل پلارو نکمه د عبادت کوي ویني هغه دی خاطر منځونه کوي هغه چويله خاص دی بوتان تل منځونه کول حالانکه هغه خالی و دی طرف ته د بوتانو دغه کوي نور عبادت به د الله کوي. نو اوس چې کوم دی هغه بیا څه وصولو نور عقیده هغه ولا لکه مخ ته شتیر سو نو اوس فلم يفتنو للفرق دی په دا فرق باندې نه پیدل. نو څه وصولو دی راولار سو براه راست عبادت دی بوتانو شروع کی ویني للفرق بين الاصنام وبين من هي على صورتي فظنوها معبودات باعيانها راولار سره چې دغه چې کم دی دغه ډبري براه راست د ازمر معبودین دي موږ په دې عبادت کو بس نور خبري راکوه پلار نه کې کم دی هغه و دې بت سجده کوله زم کومه الان کې په دې کې فرق کولو هغه په تور توجه باندې استعمالول دی راولار سو براه راست چې جوړ کړ معبودان جوړ کړ. دا څو فرمایي شاول الله صاحب په حجت الله البالغه صفحه نمبر 64 جلد نمبر 1 باب التوحید کې وګورئ. او دغه فرمایي چې دا علامه ابن جوزی رحم الله تلبیس ابلیس کې فرمایي هغه د اسباب د مشرکانو د شرک سره کوم ذکر کړی. هغه فرمایي چې اسماعیل علیه السلام سوچ مکه کې وسیدي او د اولاد وسلو او دا اولادونه چې کوم دی هغه بیا ډیر سلو مسیانې سو کړه وسیانې سلو فکسروا حتا ملو مکه دا به ډیر سلو مکه ډکس ولا بیا چې کوم دی په دې مکه شریف کې د اسماعیل علیه السلام مخ کې یو قوم وسدي عمالقه ورته ول کیږي. د عمالقه چې کوم دی هغه وېستل نو دی دومره ډیر سوچ د مکه په دې باندې څنګه سولا بیا دی مابین کې جنگونه وسو وقات الحروب بینهم دی مابین کې جنگونه رالو ادار کوم دښمنی سره نو باز یا ولر سو باز چې کوم دی هغه څه په وکړ هغه وېستل. بیا څه وسلو دغه خلک چې کوم د اسماعیل علیه السلام اولاد تفسحوا فی البلاد په شارو کې چې کوم دی هغه بیا سره وو دغه سلو پیلاسلو جلا چې کوم دی هغه وسیدل. نو دی چې کوم دی هغه د دې ول تمسل معاش د روزي ګټل لپاره چې کوم مثال نور زایل ولاړو اوس دی پر دغه عبادت د اوثان باندې د بوتان باندې چا حمل کړ. هغه فرمایي فکان الذي حملهم على عباده الاوثان والحجاره د بوتان عبادت او د ډبور عبادت باندې حمل باعث سولو. هغه فرمایي چې ګور د مکه شریف سبا چې څوخت یو کوچ کوونکی سړی بکلی یو قافله بکله ناغه بس کول د ځان سبه یو ډبره وی واخصله من حجاره الحرم د حرم یو ډبره به واسطله کلیبه نو داسې له خردي مردي چې مرتل تم دا کیسه ولا
نو د حرم چې دا پاک مځکه ده مکه شریف دغسې به یو ډبره د ځان سره واستله نو بیا به څه تعظیما للحرم چې ګوره حرم ډېر د عظمت ځای دی نو دا ډبره به د ځان سره وصیانة لمکه ته اوس چې کوم ځای به دوی ولاړو دغه غوټه به خلاصه کړه دا ډبره به کښېښوله نو به راولاړ سو وطافو ورته وګوره هغه موږ دا ګوره د نقصان لري خوردې دا ګوره د شرک د خوردو څخه دا رقم شروع سلو دغه د اسماعیل علیه السلام اولاد دا به څه چم کوي دی به دا ډبره د ځان سره واستله بیا چې به کوم ځای کور جوړ کړي یا په کوم شاش حرم سلیرو هلته به چې به دی آباد سلو ډبره به کښېښوله طواف یې ورکوي ورباندې کوي په دې ډبره باندې ولې دا د حرم ډبره ده اوس زه حرم له نسم تللی نو بس په دا ډبره به طواف کوم که طوافهم الکعبه دا زه نه وایم د علامه ابن جوزي په تلبیس ابلیس کې لیکلي دي او دا تبرک د پاره ولا اور دغه وروسته چې کوم دي وهم بعض يعظمون الكعبه ومكه ويحجون ويعتمرون على اسر ابراهيم دغه وروسته بیا دی راولار سلو بیا به په هغه طریقه باندې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه حج عمره کول هغه رقم به کول هغه رقم تعظیم به کوي ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه دا اول سر کې خو خی مثال د تعظیم دا کیسه کول د غوړست بیا راولار سول بیا د دې ډبوري عبادت شروع کی ویني هغه دغه خبرې یې رسوله واستبدلوا بدین ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام غیره ویني بیا هغه دین د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بدل کی ګرځره دغه شکل او صورت ور منسوخ کی نسخه کی سیسلو نو بیا څه وکړ فعبدوا الاوثان بیا بک براه راست د بوتانو عبادت شروع کی ویني دا ډبرې چې وړي ولې بقاعده بیا څه په وکړ بس دا غوي عبادتونه شروع شول چې دا د حرم ډبره ده دا ډیره تعظیم ولا ده بس دلته په سجدي ورته لګو کیسه خراب برابر ده وصاروا الى ما كانت عليه الامم من قبل واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام ویني نو بیا چې کوم دی لکه څنګه چې نوح علیه السلام کوم د ډبور عبادت کوي د لات او د عزا او د منات او د هبل ویني دغه عبادتونه کول نو د امراولار سو بس هغه طریقې شروع کړه دا څه کومه تلبیس ابلیس کی علامہ ابن الجوزی رحمه الله ذکر کی شاه او بل چې کوم دی علامہ روح المانی صاحب فرمایي چې ونسبت الشفاعه للاصنام قيل باعتبار السببيه چې دا ګوره د عقیده ساتل چې دا بت بزما سپارش کی دا په سوج باندې دا په اعتبار د سببیت باندې وذلك لانهم كما هو المشهور وضعوها على صور رجال صالحين دا بوتان د نو وجدي بس خالي ډبري ولې نه د شاته د بزرګانو نظریه موجوده ولا دی دغه بوتان تراش کړیو پر صورتو باندې د رجالو صالحینو انا د بوتان د بزرګانو په شکل جوړ کړیو چې د پلانې بزرګ تیر سوی دي اوس خو پاتسلو دغه بوت په جوړ کما نو زوی خطرین عندهم چې هغه بوتا بزرګان چې کوم دي دا د پنځبان ډیر مرتبه والا ولو نو ځکه هغه خوښ نسته دغه بت شکل چې کوم دغه به تعظیم کومه اوله تعظیم ولو او روان نسل بیا بقاعده سجدي او عبادتونو او نظرونو او کیسه خراب سولې وزعموا انهم متاش اشتغلوا بعبادتها فان اولئك الرجال يشفعون لهم بس دغه روسي بیا دا کیده سولې چې دا بت چې کوم دی ویني دا بت والا د چا په نامه چې جوړ کړی د چا شکل جوړ کړی چې موږ د عبادت باندې مشغول وسلو نو دا فإن اولئک الرجال ګور بت شاطر د رجل د بزرګ نظریه موجوده دغه کسان چې کوم دي شفاعون لهم تبلیغ د پاره شفاعت کوي روح المانی 88 نمبر صفحه جلد نمبر 11 کې وګوره امام رازی صاحب هغه بل ذکر کو امام رازی صاحب فرمای وعلم انه لا دین اقدم من دین عبادت الاوثان امام رازی صاحب فرمایي چې ګوره تر دې بت پرستی په دینو کې بل قدیم دین نسته ویني بت پرستی تر ګردو قدیم دین دی ولی وذلك لان اقدم الانبیاء الذين نقل الينا تاریخهم هو نوح علیه السلام ځکه قدیم انبیاء کې چې مرته تاریخ را نقل شوی دی هغه د نوح علیه السلام دی نو د نوح علیه السلام تاریخ چې وګوره هغه کې هم رد راغلی دی پر چا باندې قران چې رد کړی دی د نوح علیه السلام د دې قوم دغه مشرکانو هغه پر چیز باندې هغه پر دې بوتان باندې بقاعده دې نمونه اخیستی ولو او دې په بت پرستی باندې اخته ولو سوره نوح وګوره الله تعالی فرمایلا تذرون الہتکم ولا تذرون ودا ولا سوا ولا یغوس ويعوق ونسرا
نو ګوره امام رازي صاحب رحم الله